زما استیج لاس ډېر ضرورتمندو مشرانو ما ته مخامخ زما مشرانو همزولو او کشرانو بچو ډېر په تفصیل سره خبرې وشوې او چونکې دی د اردو دا خبره کوله میډیا ده نو زه به یو سر کې یو څو خبرې په اردو کې کوم بیا تاسو مونږه تنظیمي خبرې کول غواړو ځکه چې تنظیمي خبرې لږ ډېر پکار دي کیونکہ میں جب پشاور سے آ رہا تھا تو اسی وقت احسان اللہ احسان کی ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی تو مجھ سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ یہ وہ احسان اللہ احسان ہے جو کہ 2010 میں آپ کے بیٹے کو شہید کیا گیا تھا تو اس نے اعلان کیا کہ یہ ہم نے کیا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو میں نے جواباً عرض کیا کہ صرف میرے بیٹے کی بات نہیں ہے اگر میں اپنی بیٹی کی بات کروں تو شاید یہ میرے ذاتی جذبات ہوں لیکن جب میں اس وقت بات کروں گا تو قوم کی نمائندگی کے حوالے سے بات کروں گا احسان اللہ احسان نے بہت سارے مسجدوں کو ویران کیا نمازیوں کو شہید کیا اس نے بازاروں کو ویران کیا بازار میں سودا صرف خریدنے والوں کو شہید کیا یہاں تک کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کو پولیس کو فوج کو انہوں نے شہید کیا ہمارے اسکولوں میں ننھے منھے بچوں کو شہید کیا اور آج وہ جس ٹٹائی سے بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں تو یہ پہلی دفعہ اعتراف نہیں ہے جب بھی کوئی واقعہ ہوا تو اس نے خود اعتراف کیا میرے بیٹے کی تو بات الگ ہے کہ وہ فضل اللہ نے FM ریڈیو پہ اعلان کیا تھا بیت اللہ مسعود نے مانا تھا وہ ایک الگ داستان ہے میں آپ سے بعد میں بات کروں گا لیکن میڈیا کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہوں کہ جب ملزم ہو اور وہ اعتراف کرے تو وہ مجرم بن جاتا ہے آج احسان اللہ احسان از خود گواہی دے رہا ہے کہ میں نے آج پاکستان میں جتنا خون بہا ہے وہ میں نے بہایا ہے راہ کے کہنے پہ اور فلاں کے کہنے پہ اور فلاں کے کہنے پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج خود وہ آیا تو تمام گناہیں معاف ہو گئی اس کا وہی علاج ہے شاید پانسی بھی بہت کم علاج ہے یعنی سزا اگر ہو بھی تو پانسی بھی بہت ادنا سا لگتا ہے لیکن ایسی سزا ملنی چاہیے کہ لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھے کہ یہ تو ایک احسان اللہ ہے اس کی طرح ہزاروں تو ہزاروں کو پانسی پہ چڑھاؤ اس کے لیے کوئی جن جن ماؤں کی گود کو انہوں نے ویران کیا آج احسان اللہ نے اپنے الفاظ سے ان کے زخموں پہ نمک چھڑکا ہے کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ اس نے اعتراف کر کے اس کو معاف کیا جائے گا قوم کے بچے مرے ہیں لہذا قوم کے بچے مارنے والے یہ تو حکمت عملی ہے اگر وہ تنظیم کے حیثیت سے تمام دہشت گرد یہ کہے کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں امن و امان اور قانون کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی واقعہ نہیں ہوگا تو یہ تو الگ سی بات ہے کہ حکومت مذاکرات کر سکتی ہے لیکن انفرادی طور پہ یعنی یہ حکمت عملی ہے کہ وہ لوگ جو کہ 10-10 اور 15-15 سال جانوروں کی طرح لوگوں کا خون بہائے اور پھر آگے کہے کہ یہ شاعر بھی ہے یہ بڑا ادیب بھی ہے بڑا نفیس بھی ہے اور ہماری میڈیا پہ بیٹھ کے وہ یہ بات کرے کاش اس میں صرف مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب پشاور پریس کلب پہ خودکش آیا تو ہمارے پولیس کے ایک ساتھی نے گلے سے لگایا اور خود کو اڑایا اور صحافیوں کو بچایا
اگر وہ صحافیوں تک پہنچتا تو شاید آج پشاور کے صحافیوں میں کوئی بھی زندہ نہ ہوتا. یہ مجھے آج بھی یاد ہے. لہذا مجھے اپنی پولیس کی قربانیوں پہ فخر ہے کہ انہوں نے بڑی فشانی سے یعنی اس کا مقابلہ کیا. لیکن یہ صرف اتنا یاد دلاؤں کہ احسان اللہ احسان جو کہ میرا آج بھی پشتوں پہ یہ سوشل میڈیا پہ وہ بیان چل رہا ہے جو میں اردو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. آتے وقت پشاور میں نے کہا تھا اور ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. جو لوگ پیار بانٹتے ہیں وہ نہیں ڈرتے, جو امن کے متوالے ہوتے ہیں وہ نہیں ڈرتے, جو عدم تشدد پہ کے پیروکار ہوتے ہیں وہ نہیں ڈرتے. ڈرتے وہ لوگ ہیں جو تشدد کرتے ہیں, جو لوگوں کا خون بہاتے ہیں. وہ یعنی ڈرنے والے لوگ ہیں. اسٹالن سے دنیا میں کوئی بڑا ظالم نہیں گزرا. اس کی بیٹی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میرا باپ بڑا بزدل تھا, وہ لوگوں سے ڈرتا تھا کہ یہاں کے مجھے نہ مار دے تو اپنے ڈر سے پہلے اس کو مار دیتا تھا. یہ ڈرپوک لوگ ہیں جو انسانوں کو مارتے ہیں, بہادر وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو مارتے ہیں. لہذا میں پاکستان کی بقا کے لیے یہ بات ضرور کروں گا کہ دہشت گردوں کے حوالے سے ہم نے آرمی پبلک اسکول کا بچوں کا جو نذرانہ پیش کیا, کاش ہم پیش نہ کرتے. اس میں سے ہماری ایک ٹیچر جو کہ وہ بچ نکلی تھی, لیکن جب بچوں کی چیخ و پکار کی آواز سنی تو وہ پلٹ کے اسکول میں آئی کہ میرے بچے مر رہے ہیں اور میں باہر زندہ رہوں. تو جب وہ اندر گئی تو اس کو بھی سر پہ گولیاں ماری اور سینے پہ گولیاں ماری. ہمارے مرد نہیں, ہمارے عورتیں بھی اتنی بہادر ہیں کہ اپنے دھرتی کے لیے جان نچھاور کرتے, ڈرتے نہیں, پیچھے رکھتے ہیں. لہذا پاکستان کے ماؤں نے, بہنوں نے, ہمارے آباء اجداد نے, بیٹوں نے, ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں نے, ہمارے عوام نے, تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے قربانیاں دی. آج دہشت گردوں کو اس شکل میں پیش نہ کرو کہ وہ ہیرو بنے. دہشت گرد ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو. دہشت گردوں کا نہ کوئی ایمان ہے, نہ قوم ہے, نہ ان کا کوئی. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حدیث شریف ہے کہ بے گناہ انسان کا خون کسی نے بھی بہایا تو یہ تمام انسانیت کی قتل ہے, قتل ہے. اس نے مسلمان کی بات نہیں کی, انسان کی بات کی. انہوں نے تو مسلمانوں کو بے گناہ معصوم مسلمانوں کو, نہتے مسلمانوں کو, نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو شہید کیا. اس کو کس طریقے سے راستہ دیا جائے گا؟ اس کو مثالی پھانسی دی جائے اور چوک پہ لٹکایا جائے تاکہ یہ لوگوں کے لیے مثال. اور بعد میں آج جو ایک فضا چل نکلی ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا. ہم بدقسمت لوگ ہیں. پاکستان ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کرسی ملے, لیکن اس کا مزاج جمہوری نہیں ہوتا. الیکشن ہوا, جس نے جیتا چاہے تمہیں پسند ہو نہ ہو, جس کی اکثریت ان کو 5 سال پورے کرنے دو. یہ کیا ڈرامہ رچا ہے کہ حکومت کے اگر گلا ہے تو عوامی نیشنل پارٹی کو ہوگی کہ ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا. ہم پہ خودکش دھماکے ہوئے, سرخ جھنڈا جو لہراتا تھا اس کے سینے میں گولی پیوست کی جاتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ مائیں ایسی ہو جو یہ ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے بیٹوں کو جنے کہ وہ جھنڈے لگا کے مرتے رہے لیکن وہ پیچھے نہیں. ہم نے وہاں پہ جو لڑائی لڑی وہ تو پاکستان کی بقا کی لڑائی لڑی. یعنی آج ہمارے ملک میں امن ہونا چاہیے, جمہوری اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. الیکشن ہوئے تو تب بھی کسی نے نہیں مانا. عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا. ہمارے اسفندیار ولی خان نے کہا کہ ہمارے تحفظات ہونے کے باوجود بھی جمہوریت کی خاطر ہم اس الیکشن کے نتائج کو قبول کرتے ہیں. آخر پھر پاکستان میں دیگر لوگ نتائج کیوں قبول نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے کان میں کوئی کہتا ہے کہ
ہنگامہ کر دو، شاید بیچ میں سے جمہوریت کا تختہ پلٹ جائے اور آپ کو کرسی مل جائے۔ اپنی لالچ کی خاطر ملک کی مستقبل سے کھیل رہے ہیں، لہذا وہ وقت تو گیا اب پاناما کا یعنی یہ کرپشن کی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کرپٹ ہو تو اس کا حساب کیا جائے۔ ہمارے ملک میں اگر ادارے مضبوط ہوتے، آج نیب مضبوط ہوتا تو یہ کیس سپریم کورٹ میں نہ جاتا، ایف آئی اے مضبوط ہوتا تو یہ کیس سپریم کورٹ میں نہ جاتا۔ لہذا اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ میں اگر کیس گیا تو یہ بھی ہماری حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے کہ ہم نے پارلیمنٹ سے ایسا نظام نہیں بنایا کہ یعنی جو کرپٹ ہے تو اس کو پکڑا جائے۔ لہذا سپریم کورٹ میں گئے تو سپریم کورٹ کے جج کم بولے، پی ٹی آئی والا زیادہ بولے اور مسلم لیگ نون والے زیادہ بولے، باہر بازار لگایا۔ کسی ملک میں ایسے ڈرامے نہیں ہوتے، اگر عدالت میں کیس ہے تو اس کو سنا جائے، اس کا انتظار کیا جائے، ایسا نہ ہوا۔ اور ساتھ میں اعلان بھی کرتے رہے مسلم لیگ نون کے سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا ہمیں منظور ہے، اور ساتھ میں عمران خان نے بھی کہا کہ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے ہمیں منظور ہے، اور ساتھ میں پیپلز پارٹی والوں نے بھی کہا۔ فیصلہ آیا تو دونوں نے تو مٹھائیاں بھی بانٹی، مسلم لیگ نون نے مٹھائی بانٹی کہ اچھا ہوا تخت بچ گیا، عمران نے مٹھائی بانٹی کہ 3 ججوں نے کچھ اور کہا، 2 ججوں نے کچھ اور کہا۔ یعنی عدلیہ کا مذاق اڑانا۔ سیدھی سی بات ہے کہ آج اگر کوئی کہے کہ میں عدالت کے فیصلے کو مانتا ہوں لیکن جی ٹی آئی کو نہیں مانتا، تحقیقات کو نہیں مانتا، تو سیدھا سادہ کہو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ جی ٹی آئی تو خود نہیں بنی، وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں بنی۔ تو یہ عجیب سی بات ہے، سپریم کورٹ منظور ہے، فیصلے منظور نہیں۔ یہ دونوں اس حوالے سے میں یہ بات اس پہ ختم کروں کہ ہمیں سپریم کورٹ کا فیصلہ منظور ہے، اور ہم نے کہا تھا شاید پاکستان میں اصولوں کی سیاست کرنے کے لیے صرف عوامی نیشنل پارٹی رہ گئی کہ ہم نے جو کچھ کہا اسی کو تسلیم کیا۔ یہ لوگ بولتے کچھ اور ہیں، عمل کچھ اور کرتے ہیں، لہذا ہم منافقت کی سیاست نہیں کرتے۔ ہم سیدھی سادھی بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ بھی منظور ہے، جی ٹی آئی کے تحقیقات آنے کے بعد جو فیصلہ کرے گا وہ بھی ہمیں منظور ہوگا، چاہے وہ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہٹائے، چاہے ان سے کہے کہ حکومت کرو۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں انصاف سے غرض ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے غرض ہے۔ خدا را اداروں کو مضبوط کرو، شخصیات کو اور انفرادی لوگوں کی بات نہ کی جائے۔ پھر اس کے بعد یعنی انہوں نے شناختی کارڈ کی یہاں پہ بات کی، اور پھر 2 ایڈریس کی بات۔ تو شناختی کارڈ میں تو خود 2 ایڈریسوں کی گنجائش ہے، وہ تو کہہ رہے پرماننٹ اور ٹیمپریری۔ تو تم نے شناختی کارڈ میں رکھا کیوں ہے 2؟ اگر تم نے خود لگتے ہیں کہ 2 اس میں سے آپ کر سکتے ہیں کہ جہاں تم پرماننٹ رہتے ہو وہ ایڈریس لکھو، جہاں عارضی رہتے تو وہ ایڈریس لکھو، تو کیا تم اپنے شناختی کارڈ کو نہیں مانتے؟ اگر تم نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے اور تم پختونوں کے حوالے سے اس فیصلے کو نہیں مانتے، تمہارے لیے تمہارے طرح لاکھ ہزار ہوں گے، لیکن تمہیں ماننا پڑے گا کہ جو فیصلہ ہمارے پختونوں کے حوالے سے آپ کر رہی ہے یہ ناجائز فیصلہ ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ سارے پاکستان کے 2 ایڈریسوں کو مانا جاتا ہے، پختونوں کے 2 ایڈریس کو نہیں مانتے۔ پھر شناختی کارڈ کو بدلو، سارے پاکستان کے لیے بدل دو۔ تم تو ایک پاکستان میں 2 ایڈریس کو نہیں مانتے، یہاں پہ تو ایسے لوگ وزیر اعظم بنے جس کے پاس پاکستان کی شناختی کارڈ ہی نہیں۔ عجیب سا ملک جو اپنے ملک پہ جان نچھاور کرتے ان کے لیے مشکلات ہیں، جو ان پہ
مہربان ہیں، چاہے وہ ملک کے باسی ہو نہ ہو۔ معین قریشی کی آپ کو یاد ہوگا، بیچارہ، میں تو نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن اب لے ہی لیا ہے۔ اس کے لیے تو والد صاحب ان کے نہیں تھے تو پرانے قبر پہ جا کے خطبہ لگایا کہ ان کا والد معلوم ہی نہیں تھا۔ تو جو لوگ معلوم نہیں ہیں، یا آپ شوکت عزیز کی بات، تو ایسے خدایا ایسے فیصلے نہ کرو جو جگ ہرسائی ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے پاکستان میں تمام پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ہم پاکستانی ہیں اور پختون کراچی میں بستے ہوں، خیبر پختونخوا میں بستے ہوں، بلوچستان میں بستے ہو یا پنجاب میں، ان کے ساتھ پاکستانیوں جیسا سلوک کیا جائے، غیروں جیسا سلوک ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ہمیں اس ملک کا درد اور بیٹا مان کے ہمیں اپنا حق دیا جائے اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اگر تم ہم پہ آئینی اور قانونی راستے بند کرو گے تو تم ہمیں یہ بتانا چاہتے ہو کہ آپ غیر قانونی راستے اپناؤ۔ ہم آئینی اور قانونی راستے اپنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پختونوں کا حق مانتے ہیں، اور صرف پختونوں کا نہیں۔ اگر کل کو سندھیوں کے ساتھ ظلم ہوا تو ہم سندھیوں کا حق مانیں گے۔ اگر کل کو بلوچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم بلوچیوں کے لیے حق کے لیے لڑیں گے۔ اگر پنجابیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم ان کے حق کے لیے لڑیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم بادشاہ خان کے پیروکار ہیں اور مظلوم قومیتوں کے ساتھ برابر کے ہم کھڑے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ اپنا جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ لہذا پاکستان میں بادشاہ خان کے نظریات کو اپنایا جائے، محبت کی سیاست کو اپنایا جائے۔ اور میں اس حوالے سے ساتھیوں جو کہ بالکل مشال کے حوالے سے ایک بات کرنی ہے۔ آج ان کے یعنی بہت سارے جو مجرم تھے یا ملزم تھے ان کو پکڑا گیا۔ اس بندے کو بھی پکڑا گیا جس نے گولی چلائی، یعنی 2 گولیاں اس کے بدن میں پیوست کی۔ ایک بات جو کھل کے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں ہر سوچ اور فکر کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسرے کے عقیدے کی توہین نہ کرو، کہیں وہ تمہارے عقیدے کی توہین نہ کرو۔ مشال کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اس کو مختصر کرتا چلوں کہ چونکہ اب اس کے تحقیقات جاری ہیں، ہم سپریم کورٹ کے جج یعنی چیف جسٹس کے مشہور ہیں کہ اس کو خود نوٹس لیا، اور اس کے اور بھی مشہور ہیں کہ اس کے حوالے سے جو شواہد ملیں گے تو وہ لوکل سطح پہ اس کو ایگزامن نہیں کیا جائے گا، بلکہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس کو لاہور لا کے ایگزامن کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ اس میں سیریس ہے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس پہ الزام لگے اور ساتھ میں ثبوت نہ ہو تو کسی بھی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کا خون بہائے۔ یعنی الزام کی بنیاد پہ سزا نہیں دی جا سکتی جب تک اس پہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے بھی ارشاد فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سزا کا نام تجویز کیا ہے۔ سزا کسے کہتے ہیں؟ بندے کو پکڑا جائے گا، عدالت میں جائے گا، وہ پھر اپنی بات کرے گا اور اس پہ جو الزام لگانے والے ہیں وہ بات کریں گے، پھر جج فیصلہ دے گا تو اس کو پھر سزا کہتے ہیں۔ تم جب خود پکڑو گے مارو گے اس کو قتل کہتے ہیں۔ لہذا میں اس پہ مزید بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن مشال کے حوالے سے ڈی آئی جی کی بات آئی، انتظامیہ کی بات آئی، سب نے کہا کہ اس پہ جھوٹا الزام ہے، یعنی فیس بک پہ فیک آئی ڈی ہے۔ لہذا میں اسی پہ کہ مشال کے ساتھ ظلم ہوا اور جس نے قانون ہاتھ میں لے کے ان کے خلاف یعنی اس کو قتل کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں
और साथ में ये कहते हैं कि मशाल हम पश्तो में यानी उर्दू में भी मशाल कहा जाता है, वो रोशनी के लिए होता है। और रोशनी तो ऐसी है कि एक को बुझाओगे तो दूसरा जलेगा, दूसरे को बुझाएगा तो तीसरा जलेगा, यानी हक के मशाल को कोई बुझा नहीं सकता। हम यही समझते हैं कि उनके खिलाफ जिसने जुल्म किया है उनको ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा के लिए कोई कानून हाथ में न ले और नाजायज तरीके से किसी इंसान का खून न बहाए। ग्रानो मलगरो दानने अजलास चूंकि इस्तासु तंजीमी अजलास पे और तंजीम वरकरान और अहदेदारान लुम्बे खबर लगा कि तंजीम सताओ असखो खलक कोई दा मजमला दा माप दे दा हुजूम दे और कल तदर तरकीब वर्क दा सदर वी दा सेक्रेटरी वी या दा मुशीर सालार वी नो दा पाबंद शो दे द हुक्म पाबंद शो दा ऑर्डर पाबंद शो दा डिसिप्लिन द लांदे रालो दे द तंजीम نو که څوک د خپل مشر او د آئین د لاندې د خپل عهدیدارانو د لاندې خپل کارګزاري کوي نو دا تنظیم دی چې د آئین کومې ذمهوارۍ دي او د منشور کوم پروګرام دی د هغې دپاره شعوري طور کوشش کول دا تنظیم دی چې څوک دا نه مني دا تنظیم نه دی دا ساده ډیفینیشن دی او باچا خان د دې لپاره ډېر کار کوي باچا خان د ټول نه لومبې د خدای خدمتګارو تنظیم د هغې دپاره چې کوم حلف و حلف هغه ټول هغه حلف و چې زه به دروغ نه وي زه به ناجیزه نه کوم زه به ظلم نه کوم زه به د دوو کسانو په منځ کې روغه راولمه بددیانتي به نه کوم زه به د قوم د حق دپاره ټول عمر چې کوم دی نو تیار یم زه به چې کوم دی د قوم مخالفین یا دشمنان د هغوی سره به د قوم دپاره په مقابله کې جنګ کوم خدای حاضر ناظر ګڼم چې زه به ډېر په ایماندارۍ قومي خدمت کوم داسې ډېرې فکري ورکېدان ده چې د خدای د مخلوق خدمت به د خدای رنګ سره دا لپاره کوم د ذاتي غرض او لالچ لپاره به نه کوم او دشمنی او ترفګري ترمنځ ختمو د باچا خان تنظیم دومره بیا مضبوط شو دومره ای کې سالارانو ای کې چې کوم دی نو لکه زمونږ عهدیداران به یې ورته وي چې څنګه د فوج کپتان پکې و رسالدار پکې و جرنیل پکې و نن هم خلک چې چېرته لاړ شي وایي دا د رسالدار بچي دا د جرنیل بچي دي خلک وایي هلکه د ده پلار خو فوج کې نو وایي دا د باچا خان فوج کې لکه زمونږ ګرانو ملګرو 1,00,000 رضاکار فوج باچا خان پیدا کړی 1,00,000 چې حلفن هغوی د دې پابند وو چې که چېرته به اسونه راتلل اسونه باچا خان به وایي چې اسونه به په تاسو تېرېږي خوځئ به نه دا مثال شته دی که تاسو بل ځای کې خبر یې که نه په کتابونو کې شته خو زمونږ په بو سټېشن ورته وایي په هغه ځای کې همدا کرم خدای خدمتګار پراته وو د پاسه که چې کوم دی جیپونه ګرځېدلي دي دی نه دي خوړېدلي اسونه پې لنګېدلي دی نه دي خوځېدلي زمونږ د تاریخ سره قاسم کلی ورته وایي قاسم کلی د هغه یو خدای خدمتګار او د باچا خان جلسه وه زه وله لاړم نو زما جامې سپینې وې ځکه چې زه د کالج نه تلم فایل را سره و نو ما ته وایي چې بچې ته نیشنلي نو ما ورته وایي چې او بابا خو زه کالجي نیشنلي یم نو ما ورته وایي بابا ولې نه تپوس نو پنسي اوچتې کړې نو د هغه په پنسو کې چې اخبې یې راته وخورې نو د هغه په خپو کې هډوکي وو غوښې پکې نه سوري وې ورته بابا دا ولې وایي دا د په بو سټېشن کې
چې کله مونږ ته وکړه شو چې تاسو به د دې ځای نه خوځئ نه نو سړک جوړېدو هلته د تارپولو ماشین و نو یشیدین تارپول یې زما په دې خپو واچول نو زما خوښ وسول نو وایي ځکه مې راته وکتل چې دومره سپینې کپړې دې چولي دې ویستې کړې چې ته به په دې لاره مونږ سره لاړ شې او که نه ما ورته بابا ما ته دعا کوه چې خدای مې تر اخره پورې په دې لاره کلک بولي دا خو لا غوښې دي چې سر مې د ته نه جدا کېږي خو زه به د پاچا زمونږ توکل کاکل کور والا کېناستل نو ده ته وایي ټانګه مې نیلام که بل خبر والا راړو وایي اسپه مې نیلام که اوس خو ووایه چې باچا خان مرداباد چې درګل کړو هغه ورته وایي دا خو لا ټانګه وسپله چې که ما هم خرڅې او مړکې مې زه وایم چې باچا خان زنده‌باد او انګریز باچا خان داسې خلک جوړ کړي وو چې دا دنیا ټوله دنیا تاسو سټډي کوئ تاریخ چې کله نه دنیا جوړه تر دې دمه هېڅ چا سره رضاکار فوج نشته د اسلام فوج چې کوم و هغې کې مال غنیمت و د باچا خان دی کې جنګ نو مال غنیمت پکې لہذا په دې بنیاد د دنیا په تاریخ کې د باچا خان غوندې رضاکار او د اصله سوه عدم تشدد او د خپل سرونه پې تېر ګرانو ملګرو هسې چې کوم دی نو مونږ ته دا خبره را رسېدلې نه ده انګریز هسې چې کوم دی د دې وطن نه تللی نه دی دا د باچا خان مضبوط تنظیم و او د هغه رضاکار و چې هغه یې ورسره کلک ولاړ و هغه دا خبره وایي خلک پرې تېر شوي د سرونه او خپله ونه خاطر په تشه خوله غواړي دا د قربانو په بنیاد باندې چې کوم دی انګریز په مقابله کې په هند کې په برصغیر کې د ټول نه لویه پارټي چې کوم دی نو کانګرس و د کانګرس ټوټل 15,000 کسان ګرفتار نو هندوستان ته ګوره پاکستان ته ګوره بیا بنګلادیش دا یو برصغیر و په دې کې د هغه 15,000 ګرفتار نو او باچا خان چې زیاتره پکې پښتانو 15,000 کسان ګرفتار وو په هغه وخت 15 د ټول کانګرس 15 نو مسلم لیگ خو پرېږده او خو اوس نه ګرفتارېږي نو هغه وخت به څه ګرفتار ګرانو ملګرو دې ته سوچ وکئ چې هغه وخت د باچا خان په خوله 15,000 کسان تلاو سوي جیداد زبد بچي په سکول کې دا وروباسئ تر دې پورې زه به د نور چا سوی د اسفندیار خان مور هغې د کور اوښکه او خور یې په زانګو کې پرته وه نو د زانګو نه لاندې ګزار کو زانګو وایي دا چې کوم دی مونږ نیلام نور خو چې د نورو پښتنو سره به څه شوي چې د باچا خان په کور کې دا پوزیشن و نو د خدای خدمتګارو سره به څه شوي خو چا ګیله نه ده کړې چا اوف نه دی کړی هر سړی وایي چې دا قومي جنګ دی او د هغې جنګ نه پس څوک وایي په چوف جوړ شو څوک وایي په قلم جوړ شو څوک وایي په خوب جوړ شو دا د باچا خان په قربانو جوړ دی دا د خدای خدمتګارو په قربانو جوړ دی هغوی به وایي چې باچا خان لیونی شوی دی انګریز غر دی او دې غر سره سر جنګوي سر به یې مات شي باچا خان د خدای په فضل سره نن د باچا خان سپایان شته او انګریز چې کوم دی په دې کې نشته لهذا ګرانو ملګرو تاسو نن د چا تسلسل یې دا چې دلته ناست خلک یې د باچا خان د خدای خدمتګارو د هغې د تحریک تسلسل یې دا د تنظیم که سبا د هغې عظیمو خلکو تاریخ لیکلی کېږي نو ستا او زما به هم پکې نه وي چې تا او ما ستوره نه ده کړې مونږ چې کوم دی د وخت سره بدلېدو او د حالاتو سره بدلېدو والا خلک مونږ نن یو خبره او سبا بله خبره او مونږ به هغې عظیمو خلکو سره حسابېږو څومره لوی د فخر خبره نو تاسو چې نن دلته ناست دی تاسو د باچا خان د نظریې عهدهداران یې تاسو د خدای خدمتګار تسلسل عهدهداران یې
تاسو سره امانت دی د 100 کالو امانت د هغې پښتنو بلکې زه د 100 کالو نه د 4.5 معلوم تاریخ چې 6.5 چې د باچا خان په شکل کې مونږ ته را رسېدلی دی او نن تاسو د هغې دلته چې کوم دی ذمهواران ناست لهذا یو کس مونږ خو د خلکو د خپو خاورې چې د خدمت خبرې شي مونږ د خلکو د خپو خاورې خو چې د فخر خبرې شي ګرانو ملګرو د دې نه زیات فخر نشي کېدی چې زه د تاریخ په پاڼو کې د باچا خان د سپۍ په حیثیت د خدای خدمتګارو تسلسل نن د عوامي نېشنل پارټۍ د عهدیدار په حیثیت دلته ناست یم دی ناصر غټې ته نو تاسو د خدای فضل دی په کار دی چې تاسو په ځان باندې ناز هم وکئ فخر هم وکئ او د هغې برابر همت هم وکئ او خپل کار وکئ ځکه چې دا ډېره پاکه مبارزه ده پاکه او ګرانو ملګرو باچا خان خو مصلح ریفارمر چې څه ته وایي اصلاح کوونکی اصلاح افغانا تنظیم لومړی جوړ کړو او زموږ د حاجي تورنزو حاجي صاحب سره چې هغه به مدرسې جوړولې د هغه سره په شریکه مدرسې جوړولې او چې تورنزو حاجي صاحب گرفتار شو بلکې گرفتار نه شو مفروض شو مومندو ته وختو نو باچا خان بیا د حاجي تورنزو حاجي صاحب هغه تحریک په وړاندې بوتلو او یوازې مذهبي مدرسې نه هغه به ورسره چې کوم دی نو بیا دنیاوي او مذهبي دواړه په شریکه مدرسې جوړوي چې هغې ته به ازاده اسلامي مدرسه وي او ما پرون هم تاسو ته ویلي چې زمونږ په پبو کې یو جوړه ده چې زما غوندې غریب خاکسار دا هم د باچا خان د هغې مدرسې سټوډنټ دی چې زه نن تاسو ته ولاړ یم ممکن ده چې سکول نه وی زه نن اردوي کې ولاړ نه یم زما هډ ماسټر خدای خدمتګار د خدای په رضا به سبق کولو چنارګل استاد زما فارم ماسټر احمد استاد تاسو په خدای یقین وکړئ د زمانې زبرګان چې په ټوله علاقه کې به مذهبي مسله چاته پېښه شوه نو یې چنارګل استاد لاړ شي عالمان به د چنارګل استاد نه تپوس کولو چې دا مسله څنګه ده زموږ هډ ماسټر او د باچا خان سپۍ او احمد استاد چې زمونږ د خودلیزو یو کلی دی پبو سره هغه چې کوم دی میاو دغې کلي ټول کلی ته په دې یارېدو چې ته د زړه نه هزار ونځي اوټ به یې چې غوستو نو یو کس مونږ ته وی چې میا صاحب خو مونږ له لار نه ده پخه کړې اوټ نشته نو احمد استاد ما ته وی راځه او ته یې استاد لږ خو مې واوره وایي نه دی اورمه او ته یې استاد خبره خو مې وایي زه اوټ نه راغلی تا ګیله وکړه بس زه ستا اوټ نه غواړم شپږ اووه زره هغه مافیله راغله هغه ته یې زه تا د کوڅې نه را واپس کړی تا خبره کړې ده زما طبیعت ته نه خفه دی د الیکشن په ورځ اوټ روغ اوټ او زمونږ احمد استاد دی ورکړو چې خدای ته وګوره ازار راته وکړه تاسو سوچ وکئ داسې پاک خلک زما فارم ماسټر او بیا ماته چې چا قرآن شریف خولی په دواړو سترګو ړوند حافظ القرآن حفیجو استاد به ورته مونږ وي دا باچا خان د خپلې کافرې داسې 100 سکولونه یې جوړ کړي 100 چې په هغې سکول کې ولي خان هم سبق ویلی دی په چارسده کې هم غني خان سبق ویلی دی او هم پکې د ولي خان او د غني خان خور چې کوم دی هغې هم پکې سبق ویلی چې باچا خان وی چې دا د غریبانانو سکول دی نو اول به پکې زما بچي سبق وایي پس د هغې چې کوم دی نو بیا ګرانو ملګرو ډېر روښانه تاریخ لرو ډېر سپېڅلی تاریخ لرو او داسې نه ده چې ګینې زمونږ دا وروستی تاریخ د چا نه کم دی زمونږ وروستی تاریخ دا خو د پاکستان نه مخکې خبرې دي باچا خان خو د زمانې زبر هغه د زمانې ولي و او هغه یوازې د مسلمانانو نه چې په دې کې هر یو مکتبه فکر خلک اوسېدل د دې ټولو ورسره مینه وه
څنګه چې په مکه کې کافران اوسېده او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره مینه وه، داسې په دین کې چې کوم دی هندوان اوسېدل خو باچا خان سره مینه وه، ځکه چې وایي دا د انسانیت علمبردار دی او دا رښتونی سړی دی او دی د ټولو انسانانو سره عزت او په قدر باندې د دوی خدمت کوي، ځکه چې کوم دی باچا خان زمونږ خوښ. او زه به د دې نه مخکې چې ځمه کاش دا وخت هم داسې سم مولود شریف دی، دا چې د عدم تشدد خبره کېږي نو د عدم تشدد داسې نه ده چې څوک وایي دا د ګاندیجي نظریه وه، داسې نه ده. باچا خان عدم تشدد ولې خپل کړی و؟ د پښتنو 9.5 کاله تاریخ یې سټډي کړو، جنګ دی او جګړه ده او توره ده او توپه ده او مرګ دی او ژوبله ده او تر دې پورې چې په ډیران هم سل کسان مړه کوه او دشمني او ترهګرۍ نه ختمېږي. نو باچا خان کېناست، دا زمونږ د معاشرې ډاکټر، دا زمونږ فلاسفر، په دنیا کې ډېر فلاسفران ارسطو، افلاطون، لینن، موزیتون، مارکس، ډېر خلک تېر شوي دي، خو زما د معاشرې ډاکټر باچا خان، زما فلاسفر باچا خان، زما په مرض باندې پوه باچا خان دی، ځکه چې زما په دې معاشره کې د پښتنو د ثقافت او د تهذیب په مطابق او د پښتنو د روایاتو مطابق ټیک سیاست کول دا د باچا خان شیوه ده، دا چې کوم د بل چا شیوه نشي کېدی. لهذا ګرانو ملګرو عدم تشدد د قرآن نه ثابته ده. خدای پاک په قرآن کې وایي چې څوک په دنیا کې فساد پیداوي دا په مونږ کې نه دی. څوک چې په دنیا کې فساد پیداوي دا دوزخي دی. فساد څه ته وایي؟ تشدد ته وایي، نفرت ته وایي. لهذا خدای وایي چې تشدد منې دی، ظلم منې دی، نو دا خدای فلسفه شو که دا انساني شو؟ د باچا خان عدم تشدد فلسفه ګرانو ملګرو چې دنیا جوړه ده، سپین شته تور شته، ضد دی کوي. لکه چې یو شی اونچۍ شته نو لاندې چې کوم دی ګیرۍ شته، هر یو شي ته ګورئ. نو دغه رنګ تشدد شته نو عدم تشدد شته. د دنیا د جوړېدو سره لهذا دا خدایي فلسفه ده او بیا پیغمبري فلسفه ده. زمونږ آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې په مکه کې څومره ژوند تېر کړی، 100% چې کوم دی نو عدم تشدد، 100%. طایف ته خو چې لاړ نو په کاڼو باندې ویشتو، سر مبارک وینې پاڼو ته راغله. صحابانو ته چې حضور به دعا ورته وکړه، وایي زه خو رحمت للعالمین یم، رحمت للمسلمین خو نه یم. که دی نن په ما کاڼي ولي خیر دی، خو زه به دعا کوم، بددعا به نه کوم. که دی په لاره شو خو ډېره خلک کوي د دا اولاد خو په لاره دې نه زیات عدم تشدد شته. زه دا اوس عمرې نه تللی دا چوک هم ما لیدلی چې کوم ځای کې په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په سر مبارک کاڼي واړېدلي. هغه جومات چې هغه ښځې به پرې ګنده چولو هم په طایف کې، او ښځو به چې پرې ګنده کومې ښځې پرې ګنده چو نو بیماره شوه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه ګند نشته، کنځل به چې کول هغه نشته، ای چا ورته یې بیماره شوې ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یې تپوس وکړ، هغې ایمان راوړ. ای ګرانو ملګرو دې نه زیات عدم تشدد شته. یعنې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې یو بددعا کړه چې خدای تباه کړي، خو بس خبره د جهاد خبره هله راله چې کله د دوی د بقا مسله راله او دشمنانو د دوی وجود ته او قوم ته خطره پېښه کړه، نو د خپل حفاظت لپاره چې کوم دی کړی د ظلم او د زیاتي په بنیاد نه. لهذا د هغې نه بیا عیسی علیه السلام 100% چې کوم دی عدم تشدد. عیسی علیه السلام خو خدای پاک په ټولو پیغمبرانو کې چې د مړي د ژوندي کولو معجزه چا له ورکړې هغه عیسی علیه السلام. مړی چې څوک ژوندی کوي د دې نه زیات مضبوط شته؟
او دا یې ولې ورکړې ده تاسو ته پته ده دا ځکه چې هغه وخت کې طبیبان دومره مخکې تلي وو چې دا هغه وخت کې د کینسر علاج هم دا چې اوس د کینسر نشته نو خلکو په طبیبانو به ایمان راوړو نو خدای پاک عیسی علیه السلام له دا معجزه ورکړه چې مړي کې به ساچې نو طبیب چې کوم دی بیمار راغولی شي خو مړی چې کوم دی نو نشي هغه عیسی علیه السلام چې بینا سترګې به د ړندې اوس هم چې پیدایشي سترګې ړندې هغې کې نظر نه راځي عیسی علیه السلام په پای کې نظر راوست هغه عیسی علیه السلام چې به تبلیغ نه لاړو چې چا به ورله ګزار ورکړو نو به ورته بل مخه ونیو دې نه زیات هلته تشدد شته ای ګرانو ملګرو لنډ هم ده اوږده ده چې د باچا خان د عدم تشدد فلسفه هم خدایي فلسفه ده او هم چې کوم دی پیغمبري فلسفه ده ځکه چې کوم دی نو مونږ پرې عمل کوو او مونږ پرې نیغ په نیغه چې کوم دی روان وو پاتې شوه ګاندیجي نو ګاندیجي تاسو خو ټول پوهېږئ د هندوان غټه غوښه نه خوري نو چې څوک غټه غوښه نه خوري هغه کې ګرمي نه چې ګرمي پکې نه هغه کې غصه نه نو چې غصه پکې نه هغه کې تشدد کم ځای نه راځي هندوان خو زموږ علاقه کې دوکانداران خو شپه ورځ به پیسې شمارلې کړي ورته به څو وي نو پیسې به یې رخته کړي او غږ به یې نه کړي هندوانو کې د کم ځای نه تشدد خبره وه دغې ورځو کې لیو ټالسټای ورته وایي په رشیا کې هغه هم د عدم تشدد خبره کوله خو ګاندیجي وایي چې ما په رښتیا د عدم تشدد علمبردار لیدلی دی نو هغه باچا خان دی چې د ده نه رښتونی عدم تشدد والا بل څوک نشته ګرانو ملګرو دا د عدم تشدد هتیار او فلسفه نور به پې زه څه خو د باچا خان د عظمت ته به سلام پېښ کړم او زه به لږ مخکې راشم ځکه چې زه که لګېم نو ما ته د باچا خانه کتاب پاڼې داسې مخې مخې ته کېږي زه چې یو پاڼه ویم نو څه د پاسه 300 پاڼې چې کوم دی لیکلي او په هغې کې ویلي دي چې پښتنو چرې مې اتفاق نه دی کړی په یو خبره اتفاق کړی چې په چرې مې اتفاق نه کړی او یو یې ورکړه ټپلې کړې ټپه په اخري کې چې د زړه په باغ مې کلیو شو د زړه په باغ مې کلیو شوه پوهه چې بیا بهار راځي سپړې کړي ارمان یې کړی دی چې کاش یې پښتنو ما خو تا کې اتفاق غوښتو تا کې رانه ما خو تا کې ورورولي غوښتو په تا کې رانه ما خو تا کې تعلیم غوښتو په تا کې رانه ما خو چې کوم دی ته د نورو قومونو سره سیال غوښتې خو ته سیال نه شوې ما ډېر کوشش وکړو پوهه چې بیا بهار راځي سپړې کړي دا ارمان باچا خان په غټ کتاب کې کړی دی او د هغې نه پس ته بیا ولي خان د دې پاکستان سیاست ګرانو ملګرو دوه غټې خبرې به وکړم چې مونږ او تاسو د ولي خان د شخصیت باچا خان ته به دومره ووایو چې وایي عظمت ته یې د اغیارو سترګې پرېږدي چې عظمت ته یې د اغیارو سترګې پرېږدي هر سړی د باچا خان غوندې نیکنام شي او ولي خان ګرانو ملګرو ته ډېرو ملګرو ته ولي خان یاد شي ډېرو ته یاد شي د ولي خان شان د هغه روح د هغه دبدبه د هغه مینه د هغه خلوص تا به وایي چې غاړې ته به یې رانږدې کړي د دنیا ټول غمونه به درنه هېر دومره مینه به یې اختري ده ورکوله او چې د حجرې ګپ به دې لګولو تا وایي د ده نه زیات غټ پکې د حجرې ګپ شکي څوک نشته خو چې اسمبلی کې به ودرېدو نو یو ځل یې تقریر وکړو نو عبدالخالق خان مزدور کسان والا د مردان نو هغه چې د ولي خان تقریر واورېدو نو نیشنل پارټۍ کې اعلان وکړو هغه وایي سړیه د ولي خان غوندې قابل خلک پښتنو کې شته او مونږ هسې په پیپلز پارټۍ کې ځان رضواني غوره کړه راغله ګرانو ملګرو په غیرت پوره په پښتو پوره په ننګ پوره په جرأت باندې پوره نه یریدونکی او نر لیډر چې کوم دی ولي خان د پاکستان په تاریخ په جمهوریت مین جیلونه ټکټکي د هر څه لیدلی او د پاکستان چې دا نن کوم آیین دی دا چې دی ورته متفقه آیین وایي که په دې د ولي خان دستخط نه وی دا به متفقه نو په ټول پاکستان مونږ ته خلک وایي دا
دا د پاکستان وفادار نه دي نو بې وفا خلکو ورسره وفا وکړه او وفادارانو په مرۍ لاړ پوهېږئ زما په خبره په دې پاکستان کې آئین چې دا دی وایي متفقه دی نو ولي خان د اپوزیشن لیډر او هغه پرې دستخط وکړو دا متفقه شو ګرانو ملګرو یو تاریخي واقع د دې بیانوم چې ولي خان پاڅېدو په ټوسک ته یې ویل چې تا سره زه یو مدد کومک عیني حیثیت ورکړه چې چاته نه میلاوېږي نو هغه به عدالت ته ځي او هغه به وایي چې ما ته میلاو نه ده ماله نو دی ورته وایي چې ولي خانه او خو د الیکشن ناروا ته مې اوس په کوم ځای کې راکاږې بیا ورته بټو صاحب وویل ولي خان د صوبۍ خودمختیارۍ خبره کوله دا چې بیا اسفندیار خان په وخت کې پوره شوه دا د 73 آئین کې موجود ده کنکرنٹ لسٹ په حساب باندې دا موجود ده بټو صاحب ورته وایي چې پاکستان مات شوی دی حالات ډېر خراب دي او نازک دي او ولي خان ته په دې وخت کې چې کوم دی لکه موږ سره ګزاره وکړه ولي خان ورته وایي ټیک دي ما ته مې احساس کړ چې بلکې ماحول خراب دی حالات ښه نه دي زه 10 کاله ما په دې دغه کې ګارنټي راکړه په دې آئین کې چې 10 کاله پس به صوبۍ خودمختیاري در کوم اوس حالات داسې دي چې ملک ته مسله ده ځکه چې بنګلادیش جوړ شي نو ولي خان په دې باندې دستخط وکړو نو چې نن په پاکستان کې دا یو متفقه آئین دی نو ستاسو زموږ رهبري تحریک خان عبدالولي خان د دستخط د برکت نه هغه چې کوم دی متفقه آئین دی نن به په پاکستان کې چې کوم دی نو آئین دی زه ګرانو ملګرو د ولي خان په حواله خوش خوراک خوش گفتار خوش لباس تاسو مونږ لیدلی دی نو زه دې کشرانو ته دا خبره کوم یو ځل الیکشن بیلو بیا الیکشن ته ونه درېدو چاپې بابا ولې وایي کوم را باندې اعتبار نه کوي نو ولې ورته ودرېدو مونږ ورته بابا ستا په سر خو مونږ الیکشن ګټو او دی بس یو ځل شوی مونږ ورته وایي چې بابا خیر دی سینیټر به شي وایي چې قومي اسمبلۍ ته مې قوم نه لیږي نو سینیټر ولې شم زه سینیټر یم نه او اعلان یې وکړو چې د نن نه پس ته به زه الیکشن نه کوم نو نه الیکشن وکړو نه قومي اسمبلۍ ته بیا لاړو او نه سینټ ته لاړو د هغه د برکته به موږ کړو اصول بیا اصول دي چې دا د په دې نوټلو کې به یو خبره د غني خان کتاب ولي خان راغونډ کړی دی ولي خان ډېر غمخوار سړی و نو د غني خان ده به دا شاعري ټوله ویشته را ویشته سوځوله ده نو یو کاتب یې ور راوستو هغه وله شاعري لیکله نو کاتب به 2 رکعته لمونځ کولو بیا به یې لیکل کړو نو ولي خان ورته چې دا ته څه لیکه راځل در لیکه وخت پکې ته خو ډېر وخت لري په لمونځ باندې هغه ورته وایي چې غني خان تش کفر لیکلی دی زه د خدای نه اول معافي وغواړم او نو ګرانو ملګرو هغه ولي خان زموږ روحي روان بس هم په دې ختموم ځکه چې بیا به لګیم ولي خان چې کوم کتاب لیکلی دی ځوانانو د باچا خان کتاب ووایئ د ولي خان کتاب ووایئ تاسو به پوه شئ چې زمونږ قبله کومه یوه ده زمونږ تنظیم به څنګه وي مونږ به پارټي څنګه چلو مونږ به د دې خلکو خدمت څنګه کوو مونږ به په دې لارو کوڅو کې چې کوم دی سیاست څنګه کوو لږ خو سټډي پکار دې مشرانو چې کوم کتابونه لیکلي دي تاسو لږ هغه د خپل نظره تېر کړئ نو زه د ولي خان په عظمت باندې دا خبره ګرانو ملګرو ولي خان ډېر کم عمره و بلکې دا 2 کالو او دې کې چې کوم دی نو د خدای خدمتګارو په مرکز باندې فوج راوختو زمونږ د انګریزانو دا نور نو چې راوخته نو زمونږ په دې اتمانزو کې یو دفتر و د خدای خدمتګارو نو هغه 2 چته و کچه و 2 چته نو هغې نه خلک راګوزارو نو ولي خان بره و نو هغه 2 چته و 2 چته و نو هغې نه خلک راګوزارو 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 نو هغې نه خلک راګوزار
نو ولي خان خدای خدمتګار ته نه راچاپېره شو چې دی ورکوټ یې داسې نه راګوزاري کړي نو چاته مطلب چې خدای مکه مړ نه شي نو دې کې هغه ولي خان مړ کړو نو هغه ورځو کې دا ټوپک سره به سنګینونه نو زمونږ د رشکه یو شمشیر و چې هغه په دې پولیس کې برتي و په دې فوج کې نو چې د انګریز پرې راخوشې شو ده په دې دغه باندې سنګین باندې ولي خان والو نو چې د ده ورته خیال شو نو هغه سنګین ده په دې لاس کې ونیو نو ولي خان په خپل کتاب کې لیکي چې ما د غوښې اواز واورېدو چې داسې وشلېده د ده دا لاس چې سنګین واپس راښکو د ده دا لاس وشلېدو او باچا ولي خان چې کوم دی هغه بچ که چېرته هغه ګزار پرې لګېدلی و نو ولي خان به د اتو کالو په عمر کې زموږ سره نه هسې چې کوم دی نو نه دي راغلي کاش چې وخت ډېر وی او بیا زه لګیا وې خو هغه ولي خان ته به صرف حقیقت ګلونه پېښ کړم بیا به زه دا پاڼه واړم چې ولي خوري د ښار په مخ کې تل قسم د ګلغوټو په مخ چا داسې زړور او دلاور ولي لیدلی دی او نور به د مراد پوره کېدو پسې لا چېرته ځم نن چې مې ژوندی دا شنغل ولي لیدلی او ګرانو ملګرو مونږ د هغې پاټی خلک چې نن د باچا خان نه زوی او د ولي خان زوی اسفندیار ولي خان هغه نن د دې کارسرې د سپاه سالاره ذمهواري په خپلو اوږو اخیستې ده او هغه چې کوم دی مخ په وړاندې روان دی نو چې کله ما پرون مو ویل نن ما خبره دلته زه دوباره کوم چې زمونږ د صوبۍ خودمختارۍ چې په 73 کې وه نه راکوله چې د باچا خان او د هغه د سپیانو ارمانونه په زړه پاتې شو او موږ ته هغه میلو نه شو ولي خان او د ولي خان د ملګرو ارمانونه په زړه پاتې شو میلو نه شوه د باچا خان نسوي او د ولي خان زوی او ستاسو زموږ مشر اسفندیار ولي خان هغه ارمانونه د پښتنو پوره کړل لهذا نن دا ناست ملګري زه په دې خبره اجازت غواړم چې ما تاسو ته سر کې یو خبره کړې وه چې زه به خبره کوم دا زما د اردو والو دپاره نه کوله چې زه ځان مظلوم نه ثابتوم زه د یو سوچ مطابق ویم ګرانو ملګرو زما یو زوی زما د مشر زوی اولاد نو زما د بل ورور اولاد او ای مې وکړو هغه چې کوم دی نوکر شو زمونږ هم زړه غټ و چې بس زه یو زوی خو خدای پاک کامیاب فضل الله اعلان په FM ریډیو چې میا صاحب د کفر د حکومت ترجمان دی او چې چېرته هم د لګوتو نه درشي نو ټوټې ټوټې زه وزیر اعلی راوغوښتم بشیر بلور صاحب چې خدای پاک سره د خاورو وبخښي هغه افراسیاب خټک صاحب او رحیم داد صاحب ما ته وایي چې میا صاحب اوس یو په FM ریډیو اعلان کړی دی او زموږ د ایجنټ څومره کوټ دی ته لږه ګزاره کوه نو لږ ساعت پس زه موسکی شوم ما ته وزیر اعلی صاحب وایي درخان چې میا صاحب ولې ما ورته وایي چې مړ مې کړي نو یا یو ټوټه او یا سل ټوټې خو یری مې کړه چې یو ځل مړ شم نو بیا په دې ټوټو څه چې دی وایي ګیرې کوي ټوټې ټوټې کوي ما یری او زما کیده پخه ده مرګ یو ځل او نیټه چې کوم دی یو سکند وړاندې رستو نه کېږي لهذا زه یریږم نه زه به خپل کار همدغه رنګ جاري ساتم ما ته دا پته نه وه چې هغه به ما نه مړ کوي بلکې په ژوند باندې به زما د زړه غوښې مانه جدا کړي او دقه زوی زما د کور خوا کې د ریلوې پټلۍ وه مازدیګر مونځ یې وکړو داسې پټلۍ باندې چکر والو چې دا ته شرکت پرې راغی او څلور ډزې په سر وویشتو څلور ډزې په سینه وویشتو زما د تره زوی ورسره و امجد موږ ته بیا کیسه کوله خبره هغه یې په خپه باندې درې ډزې ویشتې وی چې تر هغې ورته ولاړو چې تر سپۍ ساه ورته
ګرانو ملګرو چې ما ته دا خبر راغی تاسو سوچ وکئ چې زوی د پلار خبر واوري خو لږ ډېر دا دنیا کې یو روان طریقه ده خو چې دا پلار د زوی خبر واوري دا ډېر ګران ده او زه چې رالم نو زه کور ته د پښتو په حساب چې وایي د زوی مخ وګوره نو زه چې کور ته د زوی مخ کتولی تلم ډېره ګرانه مرحله یې خو چې راواپس کېدم نو زما یو لور ده نو زما لیوني باندې چې مونږ پلار ته داجي وایو چې داجي زما دا رورې ولې شي دا سوال هغې په ما ځکه کوم چې که ستا زوی نه وی نو زما رور به ما نه نه تلو ګرانو ملګرو زما څه قصور و زما دا قصور چې خودکش دماکه به وشوه نو ما به خوښې په کفن کې نغاړلې زما دا قصور چې زخمیانو نه به ما وینه ورکوله او زه به په میدان ودرېدم چې زما د قوم حوصله کمزوري نه شي نو ما به د نرتوب خبرې کولې نو هغه یې وی چې نن مطلب چې میا صاحب په پردو زامنو به ډېر چغېدو نن به یې پته لګي چې دی څه نو ما یې د دې خپل کردار سزا راکوله او ګرانو ملګرو ما وی چې خدایه زما حوصله مضبوطه کړي ځکه چې سبا زما په کور بله خودکش دماکه وشوه او زما د کور د 19 کالو دوه ځوانان نور شهیدان شول او دا به زه ناست وم زه حکومت په زور پرېښم نه ما ته ویې ته به د کور جومات کې نه کښېنې او زه ډېر خفه وم چې زه به څنګه په خپل جومات کې نه کښېنم ما ته ویې د کلي نه ځه ما چې مړ شم کلي نه پرېږدم نو زموږ په خوا کې یو کالج و نو کالج بلډینګ کې موږ دعا ته ناست وو نو هغه جومات ته رال چې زموږ روندۍ دعا کېده نو چې زه نه وم نو زموږ په کور ورغلم خو پولیس چې پې اواز وکړو نو په لاره کې هغه ځان بلاست کړو نو زموږ د 19 کالو دوه ځوانان نور شهیدان نو ما له خط راولېږلو په درېیمه ورځ دا چې دا اوس وایي چې مونږ ډېر خلک مړه کړي ما له خط رالو د بیت الله مسعود د ملګرو چې دا خو مونږه ستا لکه ستا د عمل په بنیاد چې زوی تا نه مونږ جدا کړی دی دا خو سزا نه ده سزا به هغه چې تا ووژنو او باقاعده یې لیکلي چې نن به دې پته لګي چې څنګه خبرې زما په ټول داسې خلک ناست په ټولو جړل بشمول بشیر بلور صاحب او وجیب بلور صاحب چې یو ما نه دې خوا ناست یو دې خوا دی جړل ما یا خدای زما په سترګو کې اوښکې وچې چې زما قوم زما د سترګو اوښکې ونه ویني یعنې هسې خو د عقیدې مطابق زمونږ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپلو بچو په مرګ باندې د سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې او صحابانو ورته حضور تا خو جړا منې کړې ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ما جړا منې کړې ده دا خو بې اختیاره چې زما د سترګو نه اوښکې ځي نو زه به څه نو که بې اختیاره زما د سترګو نه اوښکې تلي ما به سنت نبوي ادا کړم خو قسم خورم چې زما وس رسېدو ما د سترګو نه اوښکه نه وی توی ما وی چې زما د خلکو حوصله کمزوري نه شي او دهشتګرد دا ونه وایي چې دی ویرېدو لهذا ما په هغه ټایم ووی چې حسین رضی الله تعالی عنه شهید شو او یزید چې کوم دی نو حکومت سنبال خو نن د یزید منونکي خلک نشته او د حسین منونکي خلک شته لهذا موږ د حسین پیروکاران یو خپل سر به کلمو خو یو یزید ته د ټیټو نه ګرانو ملګرو هغه وخت زه دا خبره په دې ختموم چې دا حوصله به ما له خدای راکړه او د باچا خان سوچ او فکر راکړه که زه د باچا خان سپی نه وې که زه د خدای خدمتګار د تحریک او تسلسل نه خبر نه وې
او که زه د قومي مبارزې نه خبر نه وې او که زه د وطن نه خبر نه وې نو دا نرتوب به ما څنګه کو ځکه خو زه د باچا خان سپی وم نو په نرتوب مې ووي چې دا خو مې یو زوی که لږ زامن وی نو زه به یې په دې قوم قربان کړم نو په دې ډنه اجازت هم غواړم او تاسو ټولو ملګرو ته چې تاسو ډېر خوشقسمته خلک یئ پاکیزه جدوجهد کول د سړي زړه ته تسکین رسوي تاسو که دا په ایمانداره خدمت کوئ دا د دنیا هم ګټه ده او د آخرت هم ګټه ګوره خپل کارونه کوئ خپل روزګارونه کوئ خو چې کله د باچا خان د قافلې مشري کوئ نو چې کار کوئ نو ډېر په ایمانداره او په خلوص او دا تاسو چې ناست ملګري یئ تاسو خو زمانه ډېر ښه دا خو صرف د تربیت په بنیاد ما دا خبره وکړه او چونکې انتها پسندي زیاته شوې ده نو زه د باچا خان د تربیت په حواله تاسو ته یو خبره کوم چې انتها پسندي په هر شکل کې منې ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د زندګۍ زه بار بار دا ځکه ویم چې تاسو مغزو ته پروزي د زندګۍ د تېرولو یو طریقه وه میانه روي ایکسټریمزم په هېڅ قیمت ټیک نه دی که په لیفټ کې ایکسټریم ته ځې هم ټیک نه دی او که په رایټ کې ایکسټریم ته ځې هم ټیک نه دی میانه روي درمیانه چې په ولاړه ځې نو درمیانه چې خبرې کوې نو درمیانه مطلب چې ته هر یو کار چې ګرم یو شی څښې نو به ډېر ګرم وي نه یخ دا ټولې خبرې روټۍ به نه ډېره ګرمه وه نه یخ هر شي کې درمیانه د باچا خان په فلسفه کې دا درمیانه فلسفه ده دا د ایکسټریمزم فلسفه نه ده مونږ انتها پسند نیو مونږ شونستان نیو مونږ قوم پرست یو او په قوم پرستۍ کې چې کوم دی مونږ د ټول انسانیت سره مینه کوو باچا خان خپل سیاست د انسانیت په بنیاد کړی لهذا خدای او رسول خوشحالېږي چې مونږ د ټول انسانیت خدمت د خدای د رضا لپاره کوو د ذاتي غرض نه هم په دې ډول اجازت غواړم خو زه اکثر وایي په دې دوزخ کې درې کویانو په یو د فرشتي ډیوټي نه وه په دې دوه وه چا تپوس وکړو چې دا وایي وایي دې دوه کې پردي قومونه دي سر ته راخېږي په دې یو کې پښتانه دي دی د یو بل خپې راکاږي دې سر ته نه راخېږي څنګه چې تاسو خاندئ داسې پردي قومونه هم خاندي لهذا وخت ډېر شو او دلته شاه صاحب تاسو نه یو لوز وایشتو خو شاه صاحب دی هغه زما نه یو مرتبه اوچت دی ځکه دا میاګه د ګزارې وایي خو زه خو د باچا خان مې یم او د هغه په سکول کې مې سبق ویلی د پوخ قسم به درنه دا چې څومره خبرې دي په ایمان یې وایي دا د نرتوب خبرې دي او که نه دا د دې قوم د کچې خبرې دي او که نه دا ستاسو زمونږ د خویندو میندو د عزت او د بچو د مستقبل خبرې دي او که نه د پلار نیکه د پټکي او د هغې د غیرت او د وطن د ابادۍ خبرې دي او که نه نو بیا به مونږ په ایماندارۍ دا جدوجهد کوو که به نه کوو مزه یې کوي ایمان تازه کوي تاسو خو اوسه د چیرې شاته ګورئ د کیمرو شاته دویم لاس مو چت کوي دویم شاته دا کیمرې ورته داسې کوي چې د چا لاس کې فرق اوس یې دومره وغړبوئ چې دښمنان یې واوړي